کلام چې الله پاک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او تا ته پرون تلاوت کې هماغه صورت مې چې تلاوت کړی دی هغې صورت نور آیاتونه نور شته هغه ما نه دي تلاوت کړی درته هغه به زه درته ووایم چې د عیسی علیه السلام په باره کې الله پاک چې کوم کتاب نازل کړی هغې کې څه فرمایلی دي هغه به درته بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی علیه السلام داسې وایي چې انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. د آیاتونه یو رکو ورته تلاوت کړه په هغې کې عیسی علیه السلام خپله وایي زه د الله بنده یم خو خبره خلاصه شوه د خدای د زوی او د خدای دغه ما ته کتاب راکړه شوی وجعلنی نبي زه پیغمبر یم ما ته امر شوی چې د مور او پلار زه څه کوم خدمت وکړم. دا خبرې ټولې به د آیاتونو کې وي. نو دا خبره د ما خبره نه ده دا د پیغمبر خبره نه ده دا چا خبره ده د الله پاک خبره. الله پاک دا خبره د چا نه حکایت کوي دا ستاسو چې ورته خدای وایي د هغه خبره دا ده. نو ویلې چې کله د دا تلاوت کوو د نجاشي په سترګو کې بیا اوښکې راغلې نو دی داسې د تخت نه راجګ شو داسې لاندې یو لرګی پروت داسې لښتکۍ پرته وه دی راواخیسته. اوس خو دلته هغه د عیسایانو مشران پادریان بامبړان دا ټول ناست یو خو عقیده دا وه چې بس مسیح علیه السلام چې دی یا خپله خدای دی یا د خدای زوی دی دې نه درېیمه خبره پکې نشته. نو ده دا لرګی راواخیستو داسې دا لرګی لکه داسې چې داسې مات کړه دا لرګی مات کړه او ورته وایي چې قسم په خدای چې دې خلکو کومه خبره وکړه همدغه برحقه ده نه عیسی خدای دی نه د خدای زوی دی. داسې واضحه پاچا اعلان وکړي در حاله چې دا د دوی عقیده وه تر اوسه پورې او په دې پاچا شوی و. یو دم دا شاوخوا چې دا پادریان مادریان دا راهبان ناست یو دم وبځېده دا ته څه وایي بس کړت څوک ونه کوي ګوره پاچا وکړه کړت ونه کوي دا دوی چې څه وایي همدغه صحیح دی. دا روایت دی چې همدغه ځای کې نجاشي ایمان راوړل خو ایمان کلمه په خوله ونه رسته پټه ځکه چې دلته خو دا مصیبت وکړه که ویلی وه خو دا خلک ټول پسې راجګ ده نو ایمان یې راوړو پټ او دلته نو غوسه ورغله نجاشي ته اوس نو پوه شو دې دوه خلکو ته ورته وایي چې بس فورا وځئ د ما د دربار او عسکرو ته امر وکړي چې څومره شیان چې دوی تحفې محفې راوړي دي دا ټولې بیرته ورته بار کې به د کچرو مچرې واچوي چې برت په مخه او په دومره ساعتونو کې د حبشې د خبرې نه وځي بس زه بیا ونه ګورم. تاسو دلګانو پرون څه خبره کوله نن هم څه خبره کوله اخر نتیجه چیر وته ما د خبرې نه بالفور وځئ بس یو امر یې دا وکړي. دویم امر یې دا وکړي چې دا څومره مهاجر حبشې ته راغلي دا ټول د باچا میلمانه دي زنده باد کړه. اوس خبره جوړه شوه مسلمانان غریبانان په مهاجرتوب ولاړو څه شو د باچا میلمانه شو. الله پاک څنګه دا شی بدل کړي په څه خاطر د خلک ورغلي او څه نتیجه ورکړه. دویمه خبره دا وکړه چې جارچیانو ته ورته وایي هغې وخت کې به څه ډول ورسره هغه به ډبول او خلکو د اعلان کړي چې باچا داسې حکم نه کړی. جارچیانو ته ورته وایي چې بازار ته وځئ اعلان وکړئ چې پس د دې نه کوم مهاجر چې د مکې نه راغلي دا ټول د باچا میلمانه دي شاهي میلمانه دي او چې د حبشې په هر ځای کې ګرځي هېڅوک هم څه نشي ورته ویلی که هر چا ضرر ورسولو 15 روپۍ به جریمه وي او قید به وي وایي ګورم چې څوک د مهاجرو ته بده خبره وکړي. بس دا اعلان چې او دا دواړه کافران پوه دا په څه مصیبت کې کړ شو مونږ خو راغلي دا خلک به ځان سره بوځو دا خو پاچا هم لاړو د هغوی طرفدار شو. اوس پوه شو چې بس تباه شو اوس خو باچا ورسره یو ځای شو اوس نو مونږ باندې لښکرکشي کوي اوس به خامخا ځای لښکر به راوي په مونږ به راخیږي او خلک منډه او موږ په مکه لاړو. مکې ته چې ورسېده او چې څنګه ورسېده خپل مشران یې راټول کړل چې غرق شو غرق پاچا هم لاړو پوج هم لاړو حبشه هم لاړو ټول د دوی ملګري شو او شاهي میلمانه شو هغه خلک او موږ ته په داسې سپکه سترګه وکتل چې په منډه منډه د حبشې نه راوایستو دا په څه مصیبت ککړ شو. ښه اوس څه کوو خلک حیران شو دا په څه ابوجهل هم ناست دی دا ټول ناست دي ښه اوس څه کوو دا خو په مصیبت ککړ شو چې په موږ همدا ویره لرله هماغه ویره وشوه ټوله حبشه ورسره یو ځای شوه. ښه څه کوو راځئ یو خبره وکړو ابو طالب ته ورشو ابو طالب به ښه دباو وکړو دا پیروي نو سم ورته وایي نو جرګه جوړه شو لاړ ابو طالب ته چې ورنه ابو طالب ته ورته چې ګوره څو ځلې مونږ تا ته وویلی چې دا وراره دې منې کړه او تا منې نه کړې دا پیر اخري خبره درته کوو ابو طالب ته اخري خبره درته کوو یا د وراره سره ودرېږه یا د مونږ سره ودرېږه بس دویمه خبره پکې نشته. سوچه به د وراره سره ودرېږې دواړه مونږ مړه کوو او یا به د مونږ سره ودرېږې ملګری به کې چې دا ستا وراره مړ کړو په دې دواړو کې یو لار اختیار کړه نور چانس نشته تا ته دا ستا وراره مونږ فیصله کړې مړ کوو په هر صورت که ته ورسره ودرېږې تا هم ورسره مړ کوو او که نه ودرېږې مونږ سره ودرېږه. ابو طالب صاحب یې وډار کړي خو ایمان خو یې نه وراوړی مسلمان خو نه و نو ورته وایي چې ښه زه به وراره سره خبره وکړم
تاسو لاړ شئ مطمئن اوسئ زه خبره ورسره کوم زه به دلاسه کړم رسول الله وسلم پسې سړی ولېږلو رسول الله وسلم راوغوښتو چې کله راغی نو د شي مخې ته ودرولو چې وراره لږ په ما مرحم وکړه زه هم سپین ږیری یم لږ په ځان